اللهم صل على محمد و آل محمد. جمعی مبارک اشپا ده شبی کد اشپا هم ده د موت او قوم او لازمنه امام ظهور باندې تعجیل شولی د پاره او موت او د خاص اوان او انصار او شیعه او کشمار شولی د پاره دریم صلوات دینا بهتر او سره ختم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى ابن عمه ووسيه ووزيره وخليفته وصاحب لوائه أمير المؤمنين وعلى ابنته سيدة نساء العالمين ثم الصلاة والسلام على الحسن المسموم والحسين الغريب المظلوم. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اټولو نوال د خالقی کائنات شکر ادا کوو چې خالقی کائنات موت ته زندگی را کړله، موت د انسانیت جمعي کې راوستولو او اټولو نه عظیم نعمت دغه دی چې موت د اهل بیت منونکو نه وګرځولو. ماشاءالله. هغه نه بعد درود و سلام یو اخ پاک آل باندې، اخ کور باندې، اخ خاندان باندې، اخ اسمات و طهارات و ولایت و نبوت نه ډک کور باندې چې هغوی واجب الله رب العزت دا غزمه کې اسمانونه خلق کړي دي. ماشاءالله. ایام د قرآن تاسو اذهان ته رساله چې د آیې کې د خالق کائنات سوره اسراء آیت نمبر 81 دی آیې کې د الله رب العزت ارشاد کوي چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الله د فرمایش کوي چې حق راغلل، باطل لاړل، باطل ختم شول او بشکا باطل پتی کېدون کې نه دي. باطل به همیشه د پاره چی چې ته حق رچی اعلی انت باطل نه پتی کېږي. هر یو هغه جناب بیا باطل ختم کېږي. دې آیې شان نزول کې تفسیر کوثر کې اغای محسن نجفی ذکر کئی. دی آیه ذیل کی تفسیری کوثر کی ذکر کئی چې دا آیات کوم وخت کې نازله شوله. روایت جابر بن عبدالله انصاری نا هغه فرمایش کئی چې کله مکه کوټه فتح شوله مو رسول الله سره څنګه تور سره او سرهون یی څکله مو مکه کوټی ته اینا ورنو تلو رسول الله سره
سترګې مغړولې مکی کوټینی 380 بتون ناسب و 360 بتون ناسب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حکم وکړلو چې ټوله پوڅې کوي یو بوتر واخلو موته کوي ویلا هر یو کاس بتون راوخستل روي غرزوال موته کړل دی اسنا کې رسول الله مسترګ غړوالي یو غټ بوت وو یو ډېر لوی بوت هبل نبی وتاویلا اغا مکی کوټیګنی ناسب وو اغا یې هر چوکور نو څنګه بوت ور ګرځولې وای زمکې ته دی وخت کې رسول الله غاګ وکړ یا علي دار توای چې تبې مو مټو باندې خپل قدمونه کې د وی وبخېجي د بوت پر ورځي کزي ته مټو باندې قدمونه کېږي دغه وخت کې مولا وته عرض وکړلو یا رسول الله ز علي نبوات او رسالات بوج خپل مټو باندې نشم خستای خا بداوی یا رسول الله ایتو مبارک مټو باندې ز خپل قدمونه کېږم د بوت بسره وګرځوم یا خدا خبره وا مولای کائنات د رسول الله مټو مبارک مټو باندې مبارک قدمونه کېخلل بوت یک ځکلر ورځالو امام علي عليه السلام ایوا جمله وکړه لڅریای مولا دی فوالذي خلق الجنة وبرأ النسمة لو أردت أن أمس السماء لمستها بيدي مولاي کائنات فرمائش کئی چو ما قسم اغزاد باندی دے چو اغه جنات یا خلقات کرده دے اغه ایوا دانا چود کری دے ایوا دانا شگفتا کری دے اغه نی بوٹے سرخون کرده دے ما قسم پا اغ خدای باندی دے کچیری زد رسالات و نبوات مٹو نیچ کلا ما مبارک کی دمونا کی خلال کچیری ما علی مختی وای چې عرش ته لسونه ورسوم کچېرې ما علي مختی وای چې اسمان خپل لاسو سره ټچ کوم نو ما به ټچ کړي خپل لاسو سره د اسمان نعره حیدری کله ما خپل قدمونه د رسول الله هغه مټو باندې کېخلل کچېرې علي مختی وای چې عرش ته لاس ورسوي نه د علي واس کې وا چې عرش ته یې واس رسولی خو مگر مولا مخی فرمایش کئی چا فلقیتو حبل عن ظهر الكعبه ز صرف مامور دیر بارا چا کعبین دغه حبل رو غرزاوم نما حبل رو غرزاولو زمکی باندیم رو غرزاولو دواتو کشتو جابر بن عبدالله انصار یہی چا کلا چا دغا وکیا رونماش والا پوران رسول الله باندی دغا آیا نزیلش والا چا قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل قان زهوکا دالتا دا مولائی کائنات رتلل و آلتا دا بطو ختم کی دل و آلتا بطون ختم کی دل و دالتا دا حق رتلل و آلتا باطل و مٹھاو کرتا یعنی حق و معیار و ملاک اللہ رب العزت مولائی کائنات و گرزوالو مولای کائنات رتللی سره ټوله بتون ختم شول دا آیا یې نازله کړل صلوات ختم په مولا باندې اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تاسو لګي مونږ ته سترګې وغړوي دی واکې کې تاسو ته پاته لګېدلې وي کله انسان سوچ ور باندې وکي پیغمبر اکرم خپل ژوندۍ کې دا غرول وو چې کله بیا یو نیم کور کولای صحابه او ماج کې کلی خبر بھی کولا او طویل بھی چا آیا چوکشتا دے صدا کور دسی وکی توجه مو ما طرف توی انشاءاللہ بسم الله نو کلی پیغمبر اکرم بو کلی حکم لگوالو چا آیا تاسو کی چوکشتا دے صدا کور دسی وکی سترګي وغړو جنگي و هوب کی کله خیبر دروازه لړوالا اټولو ته ویل تاسو کی چوکشتا دے خیبر دروازې ته لسونه ورسي اغه شپې چ کله جنگي کوم اجنګ غشاو برپا شوه هغه کیا پیغمبر اکرم دا غویلی وو چې آیا تاسو کې چوکشتا دې چې کوی نه موته وبروړي نه دغه وخت کې پیغمبر اکرم چوته نو ویلا بلکې دغه وخت کې صرف علی نه غا وکړو او دې د یا علی تبي ما ماټو باندې سپور شي کزي ته ماټو باندې سپور شم ویلې دینه پاته دا غلګيږي چې پیغمبر اکرم مولای کائنات دیوا جن ویلا چې کچيري مولای کائنات دغه مکه ګټینه دغه بتان خاتم کړل قیامت اوريزه پورې بچو جرأت پیدا نشي چې کیا ما کې ګټه کې بتانا سکی بیا
مولای کائنات دی واجی نه ویلا سما کا چوک جرأت پیدا ہونے کی قیامت اور رضا پوری سما کی کوٹی کی بیا بتون رولی دیر کوشش ہوا کی یزید مل ان زمانے کیا کوشش ہوا شوالی چ دوبارہ آغا وقت بیا رولی خو مگر هغه زمانه کې یو علی وو چې هغه وتا لیا رواني لا هغه مخنی وای وکړ قرآن مجید کې لفظ حق چې کومه ده 280 ورونه پورته راغلي ده دې د پاره چې ماکه انسان تشخیص ویر کی چې الله وحده لا شریک حق ده بتون باطل دي دې لپاره چې ماکه انسان تشخیص ویر کی چې رسول الله حق نه وو مقابل کې باطل نه وو دې لپاره چې ماکه انسان تشخیص ویر کی چې نبوات او رسالات حق نه ده فرعونیات او نمرودیات باطل نه ده دې لپاره چې ماکه انسان تشخیص ویر کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله حق دي وې دې په مقابل کې چیرې کسان ودرېږي دینه منکران باطل دي دې لپاره چې ماکه انسان تشخیص ویر کی چقدری هم مقام باندې من كنت مولاه فهذا علي مولاه حق باندې وو ندی په مقابله کې چې کومه سقفه برپاش ولا هغه باطل باندې وا دی دوباره الله رب العزت دغه حق لفظ قرآن مجید کې راوسته ده چې ماکه انسان تشخیص ویر کی چې مولا امام حسن علیه السلام خپل زمانه کې حق باندې وو او مقابل کې چې کوم کسان وو هغه باطل باندې وو دی بار چې ماکه انسان تشخیص ویر کی چې جنگ صفین کې مولای کائنات حق باندې وو مقابل کې کوم کسان او هغه باطل باندې وو جنگ جمل کې مولا حق باندې وو مقابل کې کوم کسان وو هغه باطل باندې وو دین لپاره چې ماکه انسان تشخیص ویر کی چې کربلا کې مولا حسین حق باندې وو یزید باطل باندې وو ماشاءالله صلوات خاتم کې الله اللهم صل على محمد وآل محمد جنگ صفین ده کلا سترګې وغړولې مخالف کې د مولا مقابل کې کوم کسان وغوي قرانونه چې کلا نيزو ته وخی جوال دالته حوارج راغله مولا ته مخ کې ودرې دلودي د مولا جنگ باندې کا او جنگ نه کوو را او ته د مولا جنگ بان کا آلتا مقابل کے قرآن مجید ہے صحیح وکڑل نا فقط خوارج خپل ورسته شول بلکې مولای کائنات یا مخنیوای وکو مولای کائنات یا لیا رواني ولاله مولای کائنات سره څو کسان وو هغه ته لیا رواني ولاله چې مخ کې نشود لای ویل مقابل کې قرآن دی قرآن سره نشو جنګ مولای کائنات یو جمله او توکل مولا د فرمایش کوي چې بدبختو کسانو تاسو ته مگر رسول الله یو فرمولا نه دی کړی تاسو ته رسول الله مگر نه دی ویلي چې چیته چې حق وي مغاتب علی وي چیته علی وي مغاتب حق وي الحق مع علی وعلی مع الحق تاسو سترګې وغړولې چې آد د نسو باندې قرآن وختلو قرآن وخجالو نسو باندې خو مگر تاسو ته رسول الله خپل زندګۍ کې نو ویلي چې کچیر مقابل کې قرآن هم ودرېدلو نبی علی پرې نه ویلی رسول الله فرمایش کوي چې الحق مع علی وعلی مع الحق حق به همیشه بر علی سوي او علی به حق سره وي نه فقط حق به علی سره وي علی به حق سره وي بلکې رسول الله دا فرمایش وکړو پروردگار حق هغه طرف ته وګرځوي چې دا علی وي حیدری علی مولا ماشاءالله ماشاءالله مولا ته فرمایش کوي مگر تاسو ته پاته نشته چې پاک پیغمبر تاسو ته خپل ژوندۍ کې ویلي و چې ته حق وي مغه به علی وي کوم کبیر کې قرآن هم وي قرآن سره یو وي ته سرونه خو بیا هم هغه بدبخت کسان هغه د مولا خبره نه ومنله ورسته شو ایکی بابا کیا عرض کام تاسو زحمت تمام تاسو مولا باندې کلک او سنت ختم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لکه څنګه ما عرض وکړل چې حق او معیار چې په دغه مولای کائنات په زیدلو
الله رب العزت یا حق و معیار مولای کائنات ګرځولې پیغمبر اکرم یا خپل زمانه کې دو کسانو نبی دی او څه دوا کسان به حق نیوي کچيري دغه مقابله کې کوم یو کاس ویلی نبی هغه په باطل باندې یو عمار بن یاسر په باندې کې ویلی دي ته کچيري تاسو خپل ژوندۍ کې ولیدل چې عمار بن یاسر یو طرف ته د ټوله دنیا بل طرف ته د نبی او خلکو عمار سره ودرې ویلي عمار به حق باندې ویلوړي عمار حق باندې نبی د عمار ته چي دی فضیلت په باوجود عمار ته یار چې رسول اکرم فرمایش کوي یا عمار ان سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا فاسلك مع علي وخلي الناس اے عمار سترګې وغړه ته د حق او د باطل معیار ته مخبل زندګۍ کې ته د حق او باطل معیار ګرځولې کچيري تو سره مقابل کې چوغوي ته به حق وي کچيري تو سره مقابل کې غټه کو پاره ویلې وي خو بیا حق اند عمار ته سوچ وکا عمار کچيري علي زندګۍ کې علي سره انسلک الناس كلهم واديا کچيري ټول خلق ایو طرف ته وی ټول دنیا مخلوق ایو طرف ته وی وسلک علي واديا نو علي عليه السلام بیل تر بیل بل طرف ته وی فسلك مع علي وخلي الناس اے عمار ته علي سره ودرېګا د علي مدد او نصرت وکا خلق ټول پرېګ دا ویلي چې علي حق معیار ده خدا متعال یا علي حق معیار ګرځول دي میا علي حق معیار ګرځول دي بس حق معیار او ملاک مولای کائنات اځکه خیز قیامت ورځي باندې به ډیر خالق وای یا پروردگار مدور روجي ستلوي مدور المنځونه کړي او مدور تراوی کړي وي مدور حجونه کړي او مدور زکاتونه خمسونه ویر کړي او مدور خالق سره خېګړي کړي وي پروردگار دې سلام ته جهنم ویلې ملو شولو مو جهنم طرف ته بیا یوس پروردگار طرف نه بوتا ندا وشي دا بوتا وشي او خلکو تاسو خپل ژوندۍ کې صرف المنځو ته لګیدلی وي تاسو خپل ژوندۍ کې صرف ټټکې سپینې کړې وي تاسو خپل ژوندۍ کې صرف حج بس لګیدلی وي حجو ته مومنډي والی تاسو خپل ژوندۍ کې ټول اشپات راوت لګیدلی وي تاسو حق او معیار علي ځان ته نو لګولې تو که المنځ کول ته علي ولایت ته نوي کایل کته روزه ستل ته علي ولایت ته نوي کایل کته حج ته تللی ته علي ولایت ته نوي کایل کته خمس زکاتونه ور کول ته علي ولایت ته نوي کایل تاسو دنیا ژوندۍ کې د علي لمنه نه علي ولي اوس واخه د المنځونه پټن مولاي الله رب العزت دا غر منځونه قیامت ورځي ورودي واخله دا غدیا ځان سره جهنم ته بوزه دا یو ځان سره جهنم ته موت نه دی پکور پټن دی هغه اعمال ورودي چې واخله دا جهنم ته ځان سره وګرځاو بس حق و معیار و ملاک صرف اهل بیت و ولایت و امامات اسمات نه ډاکور ده کچېری انسان دله منی تلاس ور ورسېدل او ګویا حق ته ور ورسېدل او کچېری دله منی نه انسان لسونه کوتاه وګرځیدل بیا په قیامت پوری د انسان خاوري زنه کسي د جمعې مبارک شپه ده مو ته حکم د سیوا شولو څخه دعا کې مسایب یا وکا شبي قدر شپه هم ده نن د شپه ده نن شپې دوا فضیلتونه دي یو فضیلت خدای ته شبي قدر شپه ده بل فضیلت دا غره چې د جمعې مبارک شپه ده مینی سره بیاوري کړه د واستواسو مولا ته بوخي تعالی کې تاسو ته پاته د جمعې شپې ټول عملونه د موت او مولا حضور کې پیش کیږي خو دعا کو پروردگار این اعمال خې طریقې سره مولا مخ ته کیږي شب قدر شپه هم ده د ګناهونو مغفرت شپه هم ده مولا وقا امام زمان علیه عجل الله تعالی فرجه شریف ډیر زیات غوړي چې خپل منونکو سره خپل شیاو سره ملاقات وشي خو مگر امام ته ګناهونو واجنه امام ته روحي ګندګي او غلیظات واجنه
مولا ته زمینه نه فراهم کیږي. په تهران کې مولا هر یو دروازه ټکولې د خپل ژوندۍ کې یا جادو شوم ځکه چې کله مولا ظهور وکي هر یو کس وایي چې دا کس هم په لنکیږي کې لیدل وو. مولا هر یو دروازې ته ولاړ دی، هر چا باندې ځان لیدل دی. خدای انسان دې چې دی ګناهان واجنه مولا باندې رزق نه پریږدي جادو شوم. تهران کې واقعیا دی چې تهران کې یو جوان وو، یو کور ته مولا ودرېدل، کور دروازې ته وټکوله. دې لپاره چې مکه حجات تمام کی کله دروازه ته وټکوله او دې د چوګي او دې د تازه منی مولا راغلی هم دروازه خلاصه کړه. هغه جوان دوی چې مولا 2 منټه راکړه چې ما کور لګو ته کې ته سیټ کوم ما کور دې قابل نه دی چې ته ورکی کینی ته تشریف راوړی وتا. مولا چې کله دغه جمله واوریدله مولا واپس ستون شول. مولا واپس ستون شول. کله دغه جوان راووتلو سترګې د غړۍ دروازې خلاصه کړه. مولا نو خو اخیری کوچی کې مولا خپل مبارک سترګې اسمان طرف ته اوچاتې کړې وي. دغه خبرې دغه ځان سره دغه خبرې کولې پروردګار عالم درگاه کې دغه شی عرض کولو چې پروردګار گواه اوسې هر یو دروازه مو وټکوله. چوګرتي چې 2 منټه راکړه مولا. چوګرتي چې مولا یې مو کور صفا نه دی مولا. چوګرتي چې مولا مو سټیم نشته. چوګي چې مولا ز دفتر ته روان یم. چوګیو څه بنا کوي چوګ بل څه بنا کوي. هغه مظلوم مولا هغه د نیکه د شهادت شپې ورځې دي او حضور کې مو تسلیات عرض کوو. مو هغه ورځې یو ځکه عرض دا شی وکړو مولای کائنات نه خپل ژوندۍ کې څو مصیبتونه ډیر سخت راغلي و. هغه نه مدوا مصیبتونه عرض کړي و چې یو دا مصیبت او چې مولا په خونی کې نشو کې نستای مولا په ورمنې تستر کې نشوي غړای خپل ژوندۍ کې. دویا مصیبت دغه د چې مولا په ډیر زیات زړه تنګېدل ورمنې نه بعد کې خونی کې. مو دغه جمله کړي و چې څوره مصیبتونه ویلي مولا باندې نه وای راغلي. مدینه خلکو مولا باندې ډیر زیات مصیبتونه راوستل خو چې کله به کور ته راغلل ورمنې باندې به نظیر پریوتلو د کائناتو سترمنه ورمنه به کله ولیدله ای مولا به زړه خوش ولو اوسه. مولا به ډیر زیات غمګین نه و خو مگر چې کله ورمنه دنیا نه چې کله لاړله د مولا زړه ته ډیر زیات درد ورسېدلو. ای مولا زندگی بیا دنیا زندگی کې ډیره زیاته سخته شوله. دنیا کې بیا مولا زندگی نشو کولای ورمنې نه بغیر. خو یې چې کله د مولا زړه ډیر زیات ډاک شوله کله ورمنه او ته په زړه شوی کله د ورمنې زخمونه او ته مخ کې ودرېدل کله خپل وړو بچي خپل وړو یتیمان به ولیدل چې خپل مور ته د جړو کوي مور په سید جوړي نو بیا به مولا کور نه وتلو. اجرکم الله خدای اجر درکړي. مولا بچ کول مولا بتللو د بیبي کعبه ته خو په شپې بتللو ویلې مولا ته دنیا زندگی کې یاد هغه ډار وو. دنیا نه بعد کې چې کله ورمنه لاړ یاد هغه ډار وو چې خدایا د بیبي کعبه چوغ اخلاص نه کی. مولا به د شپې ټیم نه تللو ورمنه کعبه ته کې نستل ورمنه سره به دریاز او نیاز خبرې کولې. خو مگر ورمنې باندې دنیا زندگی کې یو وخت د سیرولو چې کله دربار نه استنا شوله سترګې د غړۍ خپل وړو بچي ته مخ کې راغلل. خپل وړو بچي کله مخ کې وتراغلل هر چا پښتنه تنوکا مولا حسن پښتنه تنوکا مولا حسین پښتنه تنوکا مولا حسن او تمخ کې شول ودی د ګرانی موري د وخت د ویل سپین دي. ګرانی موري مگر دربار کې تو ته حق نه ملو شوی وخت د سپین راوړل. بیا مولا حسین ور مخ کې شول ودی د ګرانی موري متمیان حسین مولا ور مخ کې شول ودی د ما ګرانی موري دربار نسپین سر ویل راغلی.
ما گمان موری دربار کی ابو سلیمان تو تخپل حق نکو دے خمتمیان حسین روایات جملی دی چورمن زینب مخکش ولا مورتا و ته د ماګرانی موري سار صدقه جنات لالی تور سار کیلوړوي و پاس کله روغلی سار د سپین راوړو ورمنی غاګور باندې وکو ګرانی لوري زینب هر چوک د دربار پختنه کوي ورمنی مونته د دربار پختنه ما کوا چرو کومه ودې د ګرانی موري ویلې محلا حسن پختنه د نوکا جواب د ویر کړلو مورور حسین پختنه د نوکا جواب د ویر کړلو خو مگر ګرانی موري ماته ویلې جواب نه کوي و دې د ګرانی لوري ها چوک مون د بازار د دربار پختنه کوي ته ایمان ما کوا و دې د ګرانی موري څوا جانې و دې د لوري زینب ز دربار تلوړ و می ما سحر باندې مبارک بګراوا ماګرانی لوري ته چې کله د شرابي دربار ته نوازي تو سحر باندې به بکرا نوي د ماګرانی لوري حال چوک مون دربار پختنه کوي ته ایمان ما کوا و ته د ګرانی موري څوا جنې و ته د لوري چې کله دربار ته لاړم پردې کې و ته د ګرانی لوري چې کله دربار ته لاړم ایمال سونه بستا نه و ګرانی لوري کله ته د شرابي دربار ته نوځي تاسو ټول به زنجیر کې تړلې و ګرانی لوري وړا بیبي بغاګ در باندې وکی ترونه زړی را وړا یم زنجیر یو د ستړي شو اجر کوم ګرانی لوري تا جګر دربار پختنه مار نه کوا چکله ته د شرابي دربار تا دربار کې کله شرابي مخته ودرېږي تو وړاندې می تو ورور حسین سره ظلم کیږي ګرانی لوري ته چې کله دربار کې ودرېږي تو ته مو پیغورونه کیږي یو فریاد وکړه د کربلا غریب حسین